أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمن د بیان موضوع ده گناه کبیره یعنی غټ گناهونه او د منافق علامات. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې د الله تعالی سره شریک نیول او د مور پلار نافرمانی کول او ځان قتلول او په دروغو قسم خوړل کبیره ګناهونه دي. دا حدیث بخاری کې راغلی دی. د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې د وو هلاک کوونکو خبرونه ځان وساتئ. عرض وشو ای د الله رسوله و هلاکونکي خبرې کومې دي؟ وی فرمایل الله تعالی سره شرک کول، جادو یعنی کوډ کول، قتل کول، د هغه نفس چې الله تعالی حرام کړی وي بغیر د حق نه، د سود مال خوړل، د یتیم مال خوړل، په جهاد کې دشمن ته شا ګرځول، په پاک دامنه بے خبره ایمانداره زنانه تهمت لګول، یعنی دا کبیره ګناهونه دي. یعنی د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا حدیث بخاری او مسلم راغستی دی. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې څلور خبرې په چا کې وي نو هغه پورا منافق دی، او په چا کې چې یو له دې نه څلور نه وي نو په دې کې یو عادت د منافق پیدا شو تر څو پورې چې هغه پرې نږدي. یعنی او هغه خصلتونه دا دي: لومبه کله چې د سره امانت کې خوده شي نو خیانت کوي. دویم او چې خبره کوي نو دروغ وایي. دریم او چې وعده کوي نو خلاف ورزي کوي. څلورم او چې جنگي وي نو کنځل کوي. تشریح کې دا راځي څرنګه چې د ایمان او د کفر قسمونه دي
دا رنګ د نفاق هم قسمونه دي. د نفاق مثال دا دی چې په ظاهر یو څه وي او په باطن کې عقیده نوره وي، هم دې ته حقیقي منافق ویلی شي. او په دې باره کې الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایي چې منافق به په دوزخ کې د کافر نه په لاندې طبقه کې پروت وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافق څو قسمونه ښودلي دي. نو معلومه دا شوه چې دا رنګ خویونه په چا کې وي نو د منافق اطلاق پرې کېږي. هغه تاسو ته ما وی نمبر 1 دروغ ویل، نمبر 2 د وعدې خلاف ورزي کول، نمبر 3 په جګړه کې کنځل کول، څلورم امانت خیانت کول. لہذا چا کې چې یو له دې ناکاره خصلتونه وي نو فوراً ترې اجتناب کول پکار دی، ورنه آخرت کې به د سنگین عذاب سره مخامخ شي. الله تعالی دې موږ د قرآن او د احادیث په لار روان کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.